ډاکټر صاحب ستاسو ډیره مننه چې تاسو موږ له ټایم راکو. تاسو موږ له دا ووایه ډاکټر صاحب د کور مې عوام له چې دا کورونا باره کې دا ډېر خوف و هراس راغلی دی، تاسو به څه پیغام ورکوئ او د دې احتیاطي تدابیر څه دي او د دې علامات څه دي؟ ډیره مننه چې تاسو رالې او د کور مې عوامو دپاره زموږ خصوصي چې کوم میسج دی هغه ریکارډ کوئ. دې نه مخکې مونږ عوامو ته په ترو سوشل میډیا پیغام ورکړی دی چې یریږئ به بالکل نه، حوصله به ساتئ. کورونا بیماری یو داسې بیماری ده چې دا علامات زیاتره د عام زکام غوندې دي اور دا په 80% خلکو کې داسې تیره شي چې دی په پوه هم نشي، د زکام غوندې تیره شي. 15% خلک داسې دی چې هغې ته د هسپتال ضرورت وي او 15% داسې خلک دی چې هغې ته بیا د های ډیپنډنسي یونټ ضرورت وي او هغې ته د وینټیلیټر ضرورت وي، مطلب هغه سیریس وي. نو هغه خلک هغه وي چې هغې 60 سال نه عمر برئ او ورسره کوماربیډیټي اوس ته مونږ وایو چې هغه ته شوګر بیمار وي، د بلډ پریشر بیمار وي، د ګردو بیمار وي یا کرونیک ابسټرکټیو پلمونري ډیزیز وي، ته د سینې څه بیماری وي ورته. نو هغه خلکو دپاره دا ډیره سیریس وي. باقي چې کم ینګ خلک دی او صحتمند خلک دی هغو کې دا د عام زکام غوندې تیریږي. دې کې یو اهمه خبره دا ده چې مونږ او تاسو له پکار دي چې خلکو کې ټینشن جوړ نه شي او هر سړی هسپتال ته را منډې نه وي. نو هغه خلک چې د هغو هسټري وي، یعنی هغه د بهر نه راغلي وي، د ایران یا د چین یا د داسې ښار نه چې هلته کې دا بیماري خوره شوي وي او هغې ته څه خاص علامات وي، مثلا هغه ته وچ ټوخی وي، د هغې سره تبه وي او د هغې سره هغه ته د ساه تکلیف وي، نو داسې کس له پکار دي چې هغه ډاکټر سره کنټیکټ وکړي او هغه بیا مونږ پراپر انویسټیګیټ کوو او که ضرورت وي ایسولیشن ته ویسو، سیمپل ته والو. باقي عام زکام زمونږ وایرل ډیزیزز په معاشره کې ډېر زیات دي، خلکو ته کیږي، تیریږي. نو عوامو ته پکار دي چې خوف نه لي، یریږي نه، ټینشن نه لي، په څه هدایت دي په هغې باندې عمل وکړي. موږ بار بار دې ورته وایو چې یار داسې کوئ چې کم از کم میلاوېدل محدود کړئ، بلا ضرورت هسپتالونو ته مه ځئ، بلا ضرورت بازارونو ته مه ځئ اور دا اجتماعات چې کومې کیږي، جرګې کیږي، مرکې کیږي یا سیاسي جلسې کیږي، دې نه به تاسو ځان ساتئ. لاس به یو بل سره نه میلاوئ، یو خاص کم از کم 1 میټر فاصله به ساتئ او چې کم شکمن کیس وي د هغه فیملی وي هغې له پکار دي چې هغې د ماسک استعمال کوي. زمونږ باقي په خپل لیول باندې زمونږ محکمه د دې قوم دپاره موجود ده، د صحت محکمه. مونږ هر لیول باندې خپل اقدامات کړي دي. دې سلسله کې د ډیپټي کمشنر په سربراهي کې مونږ یو ډسټرکټ لیول کمیټي جوړه کړې، هغې نه علاوه زونل کمیټیانې مونږ ریپډ ریسپانس یونټ جوړ کړي اور هغې نه علاوه مونږ په هر هیلث فیسیلیټي لیول باندې BHO یا CC لیول باندې هم کمیټي جوړه کړې. بیا مونږ په چپري باندې خپل سکرینینګ پوینټ جوړ کړی دی چې هغه سکرینینګ کوي. دلته خپل آفس مونږ کنټرول روم جوړ کړی دی، ډاکټر جاوید اور کلیم مونږ فوکل پرسن دي. زمونږ د دفتر نمبر چې کوم دی په هغې باندې مونږ سره رابطه کوئ. هسپتالونو والا انچارجز ته مونږ ویلي چې تاسو مونږ ته اطلاعات راکوئ چې داسې قسمه کیس وي د هغې مونږ پراپر ارینجمنټ کوو. نو ضلعي انتظامیه د ډیپټي کمشنر په سربراهي کې او محکمه صحت خپل انتظامات پوره کړي دي او الحمدلله مونږ څه اوسه پورې پازیټیو کیس نشته دی. خو عوامو تعاون ډېر ضروري دی چې دا کم هدایات دي په دې باندې عمل کوي چې کم از کم دا بیماری زمونږ کور مې ته رانشي او فرض که خدای مکه راشي نو چې دا بیا خوره نشي، ځکه چې دا بیماری ډېره زیاته خورېږي. نو د دغې دپاره د احتیاطي تدابیر دي. زما امید دی د کور مې عوام، علما کرام، سیاسي قایدین، مشران، سټوډنټان، سوشل ورکرز، خویندې میندې به مونږ سره تعاون کوي، په دې هدایاتو باندې به عمل کوي. ډېره مهرباني.